بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران کتونکو اوریدونکو، پروګرام صراط مستقیم سونو پښتونخوا اف ام شپږ نوي یو کم نوي شریعه سلور کې ستاسو قربا مفتی فضل الله جنیدی. موضوع ده دوکا دهی، دوکا ورکول، د هغې ممانعت، مفاسد او ورسره معاشرتي صورت، چیرې معاشره کې دې څه صورت اختیار کړی دی. پروګرام خپرونه کې پروډوسر علیشان کاکا خیل صاحب، خوږو عزتمند رابطه نمبر یا ساتي 09152541143 09152541143. ستاسو خپل چینل الحمدلله. تاسو چې کله هم ټیلیفون کړی دی، زمونږ کوشش دی چې مونږ خبرې لږې وکړو او تاسو خبرې ډېرې وکړئ. سوال وکئ، تاسو ته د هغې تسلي بخش جواب میلو شي. سوال اسلامي سوال، موضوع سره ټچ سوال. خوږو عزتمندو، مونږه دلته کې ناست یو ستاسو د اصلاح دپاره، تاسو وقتاً فوقتاً اسلامي مسلې مسایل نه خبرولو دپاره چې تاسو دین زده کوئ، تاسو اسلام زده کوئ او د دین کومه خلاصه ده چې هغه تاسو زده کوئ. خوږو عزتمندو، د دین اسلام خلاصه هغه شپږ څیزونه دي: اعتقادیات دي، عبادات دي، اخلاقیات دي، معاملات دي، معاشرت دی، سیاست دی. دا شپږ څیزونه دي. الحمدلله ثم الحمدلله، تاسو ته وقتاً فوقتاً د دین اسلام دغه شپږو څیزونو کې یو نه یو څیز باندې بندانه چیز لبکشی کړې ده او کوي. او ما سره زمانه علاوه دلته کې ماشاءالله ډېر ښه سکالران، مذهبي هم، سیاسی هم، صحافیان، زمونږ رونه، زمونږ خویندې، تاسو ته ټیم په ټیم باندې ستاسو شعور، ستاسو ضمیر بیدارولو دپاره تاسو ته مختلف موضوعګانو باندې اظهار مافي ضمیر کوي. د زړه خیالات او عقلیات او ورسره خپل معلومات او خپل علم هغه تاسو سره شیر کوي او هغه تاسو ته بیانوي. کوږو عزتمندو، راځئ نن به ستاسو په نفوس قدسیه کې بندانه چیز موضوع بیانوي: دوکا دهی، دوکا ورکول. د دې څه حکم دی؟ یعنی د دوکې ورکولو ممانعت او د دې مفاسد او معاشرتي صورتونه چې معاشره کې د دوکې څه صورت اختیار کړی دی. نو د ټولو ناول زه د الله جل جلاله ارشاد ستاسو خدمت کې بیانوم. الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے د ایمان خاوندانو، اے ایمان والو، الله او د الله رسول سره دغا مکوئ، خیانت مکوئ، او نه د خپلو امانتونو دانستا خیانت کوئ. یعنی یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. کوږو عزتمندو، آیت کریمه کې الله پاک خطاب ما ته کړی دی، الله پاک خطاب تاسو ته کړی دی. مونږ شکر الحمدلله مسلمانان یو، مونږ دا کلمه ویلې ده: لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمه. د کلمات طیبه چې څومره لوازمات دي هغې ټولو باندې شکر دی زمونږ ایمان دی. او تاسو ته زه بار بار دا خبره عرض کومه چې په قرآن پاک کې په کوم ځای کې په کوم مقام کې الله تعالی فرمایلی دي یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو. نو د دې مطلب څه دی؟ چې ای د ایمان خاوندانو غوږ کېږدئ. که الله درته په یو کار امر کړي نو تاسو راولګئ او په هغې باندې عمل وکئ. هغه امر د الله جل جلاله ته عملی جامه واچوئ، هغه امر الهی امتثال وکئ. او که چېرې الله پاک نهي کړي وي نو تاسو منع شئ، تاسو ځانونه بند کئ، تاسو ودرېږئ، تاسو تجاوز مه کوئ. دغه آیت کریمه کې الله پاک فرمایي خیانت مه کوئ. تاسو مطلب دا دی چې خیانت کول دا ګناه ده.
کبیره ګناه ده. الله جل جلاله د خیانت نه منع کړې ده. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم. او تاسو چې په خپل منځ کې یو بل سره کم امانتونه اږدئ یا تاسو سره چا امانتونه ایښي دي، تاسو په هغې کې خیانت مه کوئ. الله فرمایي وانتم تعلمون، او حال دا چې تاسو پوهیږئ، او حال دا چې تاسو پوهیږئ. دغه آیت کریمه مونږ او تاسو راواخلو او د دې دغه ترجمه خپل ځان ته مخې ته کیږدو، نو ان شاء الله تعالی 80% معاشره دا به جوړ شي، دا به ټیک شي، دا به برابر شي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. سامعین محترم، مونږ او تاسو یو بل ته دوکا ورکول او یو بل بیوقوف جوړول او یو بل ته نقصان رسولو کې هیڅ کسر پرېښودلی نه دی. مونږ همیشه په دې انتظار کیو چې څوک زمونږ په جال کې انخلي او بیا مونږه هغه ته دوکه ورکو او مونږ بیا منفعت حاصل کو. دا ټول شیطانی سوچ دی، دا شیطانی وسوسه ده. او قرآن پاک کې الله پاک مونږ ته فرمایلی دی قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اوس دغه آیاتونو کې دغه صورت کې الله جل جلاله مونږ او تاسو ته څه فرمایلی دي؟ دا فرمایلی دي چې الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خو عزتمندو یاد ساتئ، دوکه ورکول داسې یو اخلاقی پستی او سماجی بیماری ده. مطلب داره چې اخلاقی پستی دا دوکه ورکول دي. او تاسو ته ما عرض وکړو چې د دین او د اسلام خلاصه شپږ شیزونه دي. نمبر 1 عبادات، نمبر 2 اعتقادیات یا والاعتقادیات، اعتقادیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، سیاست. اوس دوکه ورکول دا د دین او د اسلام خلاصه اخلاق، دا اخلاقی پستی ده چې څوک چاله دوکه ورکوي. او مونږ او تاسو چې وګورو نو دا دوکه ورکول دا په سماج کې، په سوسایټۍ کې، معاشره کې عام شوی ده. او دا دوکه ورکول دا سماجی بیماری ده. وګو عزتمندو، دغه دوکې ورکول د معاشري بنیادونه کمزوري کړي دي. کچرې څوک چاته دوکه ورکوي نو دا یاد ساتئ د ایمان تقاضا دا نه ده، اسلامی تعلیماتو تقاضا دا نه ده. الله جل جلاله دی مونږ او تاسو د داسې قسمه عملونو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. راځئ اوس دوکه څه ته وایي؟ د زړه په غوږونو باندې واورئ. مونږ او تاسو چې دوکه وپېژنو نو ان شاء الله تعالی د الله تعالی په فضل و کرم سره مونږ به د ډیر خیانتونو نه او د ډیر دوکه ورکولو نه الله جل جلاله په خپل فضل و کرم سره محفوظ ساتي او الله جل جلاله به مونږه بچ ساتي. قاضی عیاض رحمہ اللہ فرمائی دوکا کسے کہتے ہیں؟ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرمائی فَأَمَّا الْغِشُّ فَقَتْمُ كُلِّ مَا لَوْ عَلِمَهُ الْمُبْتَاعُ لَرُبَّمَا كَانَ يَكْرَهُهُ كَطْوَلِ بَقَائِهَا اے السلعة عنده أو تغيرها في سوق أو إظهار ما باطنه خلافه وكذلك كل ما يغتر به المشتري. دوکا هر هغه شی پټول کچری خریدار په هغه عیب باندې خبر شي
نو هغه به رولګي او هغه به هغه څیزه چې کم دی ناخوښ وګڼي، ناخوښه به وګرځي. مثلا जैसे कि उस चीज का उसके पास तवील अरसे तक रहना या बाजार में उसकी कीमत का बदल जाना, बाजार की कीमत गुर्जेदली भी दगा रंगी या दयोशी जाहिर दागे पा बातिन बांध ख्कारा कवल या किसी चीज का जाहिर उसके बातिन के खिलाफ दिखाना. और इसी तरह हर वो चीज जिसे खरीदार धोखा खाए, चपाई सर अखिस्तुन के धोखा उखरी न देता धोखा व इलिशी. शरीयत मुतहर के अल्लाह जल्ल जलालुहु मुंगा द धोखे और कौलुना मना करियो. अल्लाह ताला फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर रसूला व तखूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून. इब्ने अरबा रहमहुल्लाह फरमाई इब्दाउल बाइ में इब्दाउल बाइ मा यूहिमु कमालन फी मबीइही काज़िबन औ कत्मु आइबिही. बेचने वाले का अपनी बेची जाने वाली चीज में झूठ मूठ कमाल का वहम दिलाना या उसके ऐब को छुपाना. मतलब दा ची उसिस्त पचा बांधे खरसे और के यो ऐब दे. मसलन कपड़ा दा आगा कपड़ा की पयोजे के टक लगे दले रे या आगा कपड़ा पसजे के शले दले दा और तो अखिस्तुन की ता दागे जिक्र ओने की और पटे की और सरद आगा ऐबा सरद आगा नुकसाना सरद आगा कमी आगा शेप आगा बांधे खर्च की और दागना पूरा कीमत वाखली कम ची द रोग जोड़ी द सही जोड़ी बेआब जोड़ी कीमत ते अगत वाखली या दा अखिस्तुन के द खरसौन की पखपल मेंस की कम रेड बांधे जोड़ा राशि और ता अगत आगा ऐब कारने के नो दा धोखा दा. और दो धोखे ना मुंग अवतासु अल्लाह जल्ल जलालुहु मन अकड़ियो. अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद की फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर रसूला व तखूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून. मनावी रहमहुल्लाह फरमाई अलगिशु मा युखलतु मिनर रदीई बिल जय्यिद. धोखा से शेदा धोखा ये है कि ना किस चीज को उम्दा चीज के साथ मिलाया जाए. खगो इज्जतमंदो तवज्जो कवई गौर कवई नाकिस चीज उम्दा चीज सर मिलावल और खरसवल दा धोखा दा. मसलन प बाजार की पई द गवा और द मीखी पई मिक्स कवल और खरसवल दा धोखा दा. दा बगाक तखकार के या पैदी औ पागी की मिलावट कवल ओ बा चोला वासिम गुनाह दा. और कार हदीस मुबारक रागले रे मन गशब अलैसा मिन्ना. कीमत दा पेवर शौदो और दा पेवर पयो और दूध अखली और पेवर शौदवर लनवर के पई नवर के दाम धोखा दा. तगरंगी केमिकल वर्तवर चवल द टिंगवाली द पारा और द ख्वान द पारा नो दा हम धोखा दा और फ्रॉड दे. तासु अल्फाज वोरिद धोखा ये है कि नाकिस चीज को उम्दा चीज के साथ मिला दिया जाए. धोखा सदा नाकिस चीज उम्दा चीज सरा मिलावल देता धोखा व इलिशी. उस धोखे बारे के अल्लाह पाक से फरमाई ली या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर रसूला व तखूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर रसूला व तखूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून. दा आयत करीमा से बार बार ज़कवेमा कि दगा आयत करीमा तिलावत तासु ता बार बार रुशी नो अरबी मकूलदा मुहावरदा ज़रबुल मसल दे. इज़ा तकर्रर अल कलामु अला सम्इ तकर्रर फिल क़ल्बि.
هر کله چې یو خبره بار بار په یو غوږ باندې کیږي، بار بار په غوږ باندې کیږي، نو هغه آخر کار په زړه کې ځای نیسي. خوږو عزتمندو، نری چینی او غټ چینی مکس کول دې دپاره چې دا ناقص چینی دا عمده چینو کې زه میلاو کم، دا د عمده چینو په ریټ باندې به خرڅوم، دا دوکه ده. دغه رنګې ګوړه، ناقص ګوړه عمده ګوړه کې ګډول او خرڅول، دا دوکه ده. دغه رنګې خوږو عزتمندو روټو والا چې روټۍ خرڅوي، نو زما خواست دا دی، ګزارش دا دی چې دوی دی د سوډې، د مالګې خیال ساتي او سړې روټۍ دی ګرمو روټو کې نه اګدي، او که سړې روټۍ په ګرمو روټو کې اګدي، یعنی غرمنۍ روټۍ پاتې ده ماښام روټۍ کې اګدي، سره د دې چې که ګاګ ته پتې هغه یې ناخلي، چې ګاګ ته پته ولګي هغه یې ناخلي، نو دا دوکه ده، دا فراډ دی. د دې نه مونږ او تاسو الله جل جلاله منع کړیو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور قرآن حمید کی فرمائی، یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. دا غرنگی سبزی والا سبزی خرسی، چرگان والا چرگان خرسی، نو ناقص بچی، ناقص غوخا، ناقص سبزی، عمده سبزی کی گڑول چې ګاګ ته پته ني او په هغه باندې دا ناقص سبزي د عمده سبزي کې په ملاوټ او په ایښېدلو سره خرڅول، دا دوکه ده، دا فراډ دی، دا نه ده پکار. خوږو عزتمندو، دوکې ورکولو ممانعت اسلام بیان کړی دی. اسلام کې د دوکه ورکول یو سنگین ګناه او قابل مذمت فعل دی.